سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپو په ننني ویلا کې ستاسو په خدمت کې حاضر دي. څنګه چې تاسو ته پته وه چې په پښتونخوا کې یوه جرګه روانه وه او هغه جرګه چې کومه ده اختتام ته رسېدلې ده او په هغې کې 22 نکات هغه وړاندې شوي دي. په دغه 22 نکاتو باندې یو احسان الله احسان کالمنګار دی، صحافي دی، هغه یو تحریر کړی دی. دغه تحریر به زه تاسو سره شریکوم او د دې نه قیاس واخلئ. او خړومبي چې کوم دی له کیپشن ورکړی دی نو د منظور جرګه د پنجابي اسټابلیشمنټ د مفاداتو تکمیل به کوي. دا دغه جلسه د هغې جرګې دغه ده. نو په دغه کې هغه وایي چې لږه شیبه مخکې قومي جرګه ختمه شوله. چې څنګه ختمه شوه هغه دغه کالم لیکي. هغه وایي چې د پی ټي ایم سربراه منظور پشتین چې کوم دی نو دا جرګه دا منظور کرده کومه منظوري چې ورکړې وه 22 نکات هغه اعلان وکړو. په هغې کې لومبنۍ نقطه وه د پښتونخوا د قبایلي علاقو فوج او طالبان هغه دې ووځي او د دوی کام چې کوم دوی له چې کوم دی نو 76 ورځې مهلت ورکړ او دغه جرګه چې کوم دی نو خو چرې ونځي نو بیا به د دوی د ویستو بندوبست کوي. منظور پښتین او د هغه حواریان چې کوم دی نو دا فیصله چې کومه ده نو د مجاهدین د علاقې نه ویستل چې کوم دی نو در اصل د پوج هغه دیرینه خواهش او منصوبه وه کومه کې چې پوج د مجاهدین د علاقې نه د ویستو لپاره 14 لوی اپریشنې کړي دي او په هغې کې څو پیرې مذاکراتو سهاره یې خو اخیستې ده خو ناکامه شوي دي. اب منظور صاحب چې کوم دی نو وایي د هغه پوجي ایجنډه چې کومه ده د مخکې بوتلو لپاره مجاهدین له 76 ورځو کې دننه علاقه خالي کېدو حکم چې کوم دی هغه ورکړی دی. منظور پښتین او د هغه د جرګې د دغه فیصلې ته چې ګورې نو داسې محسوسیږي چې خیبر پښتونخوا کې خانه جنګۍ ته لار خواریږي. په دغه کې برای راست پیدا چې کومه ده پاکستانی فوج او پنجابي اسټابلیشمنټ ته به رسي او د دې فیصلې اثرات چې کوم دی نو نه صرف په پښتون قوم بلکې په پوره خطه باندې به پریوزي مرتب کیږي. به پاکستانی ریاست مختلف ادارې خصوصا فوج همیشه چې کوم دی نو په داسې حالات پیدا کېدو کوشش کړی دی چې هغې نه مجاهدین او عوام د یو بل ته چې کوم دی نو مد مقابله رانوستی شي خو دوی وایي چې هغه راوستی شي. دا وایي چې خصوصاً فوج اور ہمیشہ ایسے حالت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جس میں مجاہدین اور عوام کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کرے. منظور پښتین او د هغې د جرګې دغه احمقانه فیصله د پښتون نوجوانانو لپاره د یو بل سره مقابله کې ودرولو یو کوشش دی. نو ریاست کارداري نو ریاست ته به چې کوم دی نو دا کار آسان شي او په هغې کې مداخلت نه صرف موقع به ورته ملو شي بلکې اپریشن کې نام باندې به یو پیره بیا دغه علاقه باندې وروخیږي چړهایي به پې وکړي جس کا راستہ د نارو او درنون باندې ودرېدی نشي रुकावली नहीं. यानी मंजूर पुश्तीन और इसकी जर्गी का ये अहमकाना फैसला पुश्तून नौजवानों को एक दूसरे की मद मुकाबिल खड़ा करेंगी तो रियासत का काम आसान हो जाएगा और इन्हें मुदायरत का न सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि ऑपरेशन के नाम पर वो एक दफा फिर इलाके पर चढ़ाई करेगी जिसका रास्ता नारू और दर्दों से रुका नहीं जा सकता. मंजूर पुश्तीन और हगी जर्गी दा फैसला په یو داسې وخت کې وکړه چې خیبر پښتونخوا په دې وخت کې د مختلفو طرفونو نه په مختلف قسم چیلنجونو کې مخامخ ته او دلته کې د سکیورټي مسایل معاشي مشکلات او دغه شانتې دیگر داخلي مسایل چې کم دي نو د عوام په مشکلاتو کې نور اضافه هم کولی شي. نو په داسې کې په پښتین چې کم دی دا فیصلې صورتحال کو مزید سخته او حساس جوړه کړې ده. فوج او ریاستي ادارې په ممکنه توګه باندې په نوې صورتحال کې د خپل حق اړولو لپاره چې کوم دی نو یو کوشش کیږي او د دې نتیجه به پښتون عوام ته چې کوم دی نو مزید نقصان وررسوي. دا کومه فیصله چې شوې ده او په دې فیصله کې داسې ښکاري چې فوج او اسټابلیشمنټ خواهش باندې شوې ده. فیصله چې کومه ده د فوج او د اسټابلیشمنټ په خواهش باندې شوې ده
نو په دې کې د پښتون قوم څه پیدا په نظر نه راځي. په دې کې د مجاهدین د علاقې سے ویستل چې کوم دي ویستلو خبره شوې ده. نو منظور پښتین شانته کسان چې کوم دي بچونګړو دا یو لفظ استعمال کړي بچونګړو، او د دې لپاره چې کوم دي نو د سرخو بس نور پکې اسم نشته دی. نو په داسې حالاتو کې د هغوی نرمي چې کومه ده هغه یې کمزوري ګڼلې ده او دا د دوی خامخیالي ده. د اخرنۍ جمله کې دا ده چې دا دوی دا کمې نکات دغه کړل یا دا کمې خبرې چې کړي د پښتون خام دپاره پکې اسم نشته دی. یو تصادم ته خانه جنګۍ ته او دې ته چې کوم دی خبره اچولې کېږي. ګرانو کتونکو زموږ په دې پښتنه سیمه کې ډېر خلک وایي چې پښتون خام راغونډ شو، پښتون خام په یو ځای دغه شو. په دغه کې خو ګورنر مو وزیر الله خیبر پښتونخوا مو، ایمل ولي مو، د جمعیت علماء اسلام مو، د جماعت اسلامي مو، د هغوی تقریرونه به تاسو اورېدلي چې ړومبی پاکستان بیا چې کوم دی نورې خبرې. اوس چې ړومبی پاکستان راځي نو دلته کې بیا سرپیرست زمونږ فوج دی چې زمونږ د دې مل دفاع سالمیت او د تحفظ چې کوم دی نو قسم یې خوړلي او په دغه باډرو باندې دې وخت کې فوج چې کوم دی د انډیا سره هم جنګېږي. افغانستان د طرف نه هم اغیار لګیا دي په مختلفو جامه کې رانوځي، هغوی هلته استعمالي دلته کې کردار ادا کوي او دلته کې د ایران باډر چې کوم دی نو په هغې باندې موږ سره لګیا دي. او دا یو ماشوم ټیک ټاک ما کته چې یو خوا ایران وای چې بلوچستان زموږ دی، بل خوا افغانستان وای چې پښتونخوا دا ټک زموږ دی، داسې اغیار ولګي. دلته انډیا وای لاور. نو قائد اعظم بابا په داسې پلاټ کې موږ اخته یو چې ټول متنازع دي او دې هر څه ته مخامخ چې کوم دی نو فوج دی، فوج د دې هر څه مقابلې کوي او آیا روز چې کوم دی نو زمونږ فوجیان هغه شهیدېږي. نو دا کومه خبره چې کړې ده احسان الله احسان چې کوم تحریر کړې ده هغې کې دا کلو ویلي دي چې دا جرګه دا خانه جنګۍ طرف ته او تصادم طرف ته د پښتون قوم دپاره مزید د مشکلاتو پیدا کولو لپاره دا جرګه جوړه شوې ده. چونکې زمونږ صوبه کې تاسو وینئ 11 کالو نه موږ په یو تصادم کې د وفاق سره او دلته کې لګیا یو. نو اسټابلیشمنټ او دلته کې چې کوم دی نو فوج دې سره د اچولو کولو یو کوشش کېږي. او چې کله په حکومت کې وي د دوی ملګري، چې حکومت کې نه وي د دوی ملګري. ګرانو کتونکو زما وختن په وختن په سیاست باندې هم خبرې کوم، په اسټابلیشمنټ باندې هم خبرې کوم، په دغه جرګه باندې هم خبرې کوم، په فوج باندې هم خبرې کوم، په پولیس باندې هم خبرې کوم. دې خوا سوشل ورک کوم. دې کې ما ډېر هغه خلک ګوري په سوشل ورک کې الله کیمره لګېدلې ده د الله دپاره. خو یو سړی ما سره په دې باندې اختلاف ساتي نو دا جراثیم به ما کې وي چې زه به خپل صحافت هم کوم، تنقید به هم کوم، اصلاح به هم کوم، صفت به هم کوم. دغه هم زما یو کار دی. نو په دې باندې تاسو خاطر درنوئ، نو په دې باندې خاطر مه درنوئ. خو هغه اړخونه به درته ښیم په کوم اړخونو کې چې موږ ته نقصان دی، پیدې په خپل ځای خو چې نقصان دی هغه نقصان باندې به خبرې اترې کوو چې نور موږ پښتانه نور د نقصان سره مخ نه شو. ځکه چې دغه شانتې میر جعفر او میر صادق په دې صوبه کې زموږ پښتانه چې کوم دی نو په دغه شانتې دندل کې ورغورځولو کوشش کوي.